خدای مې د یو عالم خبره اورېده، اوس وفات شوی دی، الله دې قبر ډک. هغې به فرمایل چې ما ته کلم څه ټینشن، څه تکلیف، څه مصیبت راشي یا مې څه تړه وشي، یو حاجت او یو ضرورت مې پیښ شي، نو ما ته خپل استاد محترم یو درې الفاظ ښودلي دي، یو درې الفاظ یې راله ښودلي دي. وی دا ویم سحر ویم مازدیګره پورې زما مسله حل کیږي، مازدیګر ویم سحر پورې زما مسله حل کیږي. هغه الفاظ ته نه ویم. زما عزتمندو د الله په ذکر باندې الفاظ داسې دي، دا مې سره خوشطبعي وکړه چې نه ویم دا الحمدلله. ما کې ابل وزیره عزوی مې راته وایي یاره ستاسو په دې بیاناتو باندې تاسو یو وظیفه ورکړې، په هغې باندې چا څه شی ورته وایي، څه جواب یې کړی چې استاد یې ته چې صرف دا وظیفې ورکې نو خلک به په مانځه کې هم دې وظیفو طرف ته خیال کوي. بس دا هر چا خپل ذهن دی او دا هر چا خپل رایه ده. چا کمنټس دغه ورکړي چې یاره دا وظیفې ته داسې ورکې او دا داسې چل. الله دې مونږ پوه کړي. زه خو کوشش دا کوم، زما کوشش بداوی زه تا ته وظیفه درکم، ستا چې کم دی اللہ سر تعلق پیدا شی. مفتی ظہور علی خان سے فرمائی وظیفہ اسے کہتے ہیں جو زندگی کا حصہ بن جائے. وظیفہ کہتا ہوئی چې ستا د زندگی حصہ جوړ شي. هغه الفاظ ځان سره یاد کړئ. حسبی حسبی ربی مربی، درې الفاظ دي. حسبی ربی مربی. حسبی کافی دے ما دا پارا، ربی زما رب، زما رب ما دا پارا کافی دے. او کم رب مربی چې کم رب زما تربیت کولو والا دے. زه د مور په خېټه کې چا جوړ کړم، د مور د خېټه نه چا راویستم. حسبی ربی مربی، کافی دے ما دا پارا رب زما چې زما تربیت کوونکی دی.